د عثمان لالا سره په اسلام آباد کې ډیر زیات پاتې شوی یم. عثمان لالا په 1960 کې قله سیف الله د مسلم باغ په یو ورکوټي غونې کلي کې د پیدا شو. د پلار نوم یې سردار عبدالرشید و. عثمان لالا اولنی تعلیم چې کوم دی هغه په خپل کلي کې سرته ورسو او د هغې نه پس چې کوم دی بیا هغه بهاولپور ته لاړ او هلته چې کوم دی خپل تعلیم پوره کو. د هغې نه پس عثمان لالا چې کوم دی هغه بیا کراچۍ ته لاړو او هلته کې هغې د 2 ډګرۍ یو د معاشیاتو بل چې کوم دی هغه د قانون ډګرۍ حاصلې کړې. د هغې نه پس هغه د خان شهید سره او بیا د پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن کې هغه شمولیت وکړو او په هغې کې د هغوی خپلې کومې هلې ځلې چې کومې وې هغه ډېرې مخکې وې. لکه 6 کاله تېر کړو، په دې 6 کالو کې د پښتونخوا ملي پارټي او خپل ځان ټولې دنیا ته وښوله. عثمان لالا په اول او اخرني ځل ما دلته ورېدو په دې حجره کې چې دلته راغلی او زمونږ د دې پېښور د پي ډي ایم جلسې دپاره پروګرام و، په هغې کې لکه مونږ هم راغلي وو هغه راغلی نو په دې کې دی ما وپېژندو، دی ما ولیدو. خو حالان کې د چې کم جدوجهد و د کم هغه و د تحریک و دا به د وخت نه مونږ لیده او مونږ په دې باندې رش کوو. نو هغه عثمان خان کاکړ چې کومه دی دا یو ستوری و د وطن او د قام دپاره چې د کمې قربانیانې دي په دې کم وخت کې په دې ډېر کم عمر کې د ډېره لویه قرباني کړې د قوم دپاره د وطن دپاره. نو موږ په دې باندې فخر کوو. الله دې هغه وبخي او خدای پاک ورله داسې مرګ ورکړه، داسې شهادت ورله خدای پاک ورکړه چې هغه دنیا پرش کوي. ټول خلک په هغې باندې مطلب دا دی چې فخر کوي چې هر سړی دا وایي الله دې داسې مرګ موږ هم راکړي او مرګ لاجواب ومنتو. انشاءالله چې زما خیال راځي چې په پاکستان کې په تاریخ کې به داسې جنازه دومره مخلوق نه به شوي او نه آینده دپاره زما خیال نه راځي. دا موجوده کارسونه غټ غټ لیډران دي خو زما یقین نه راځي که په دومره غټه سطح باندې خلک د هغې جنازې ته یا د هغې هغه خفګان ته راغونډ شي. زما خو دغه مختصر خبرې وې، د زړه مینه مې وه ورسره د پښتنو لیډرو. الله پاک دې درجات بلند کړي. ډېره مهرباني. سوچ وکړو دې پارلیمنټ ته ډېر خلک تللی دي او ښه نمایندګي به هم کړي او زموږ د پښتون قوم مشرانو لکه اجمل خټک صاحب د پارلیمنټ ته تللی، افضل خان لالا د سوات تللی دی، محمود خان بذات خود په دې پارلیمنټ کې وو، ولی خان د خدای وبخي. د هر سړي په خپل وخت په خپل ټیم ښه نمایندګي کړې د پښتون قوم او ښه ترجماني کړې ده. خو په دې حالاتو کې چې دا کومه د دهشتګردۍ دا د پښتون قوم د تباهۍ دا بین الاقوام دا 40 کاله چې کوم جنګ وشو د قوم کوم خلاف سازشونه را روان دي په پښتون قوم د دې وخت نه سخت وخت نه راځي. په دې وخت کې چې کوم په نره او په مړانه باندې دې سړي ترجماني کړې ده چې د خپل مرګ د داسې لید په عینه کې چې دغه دې مرم دغه دې مرم، خو دا ډول په دې مخه مسار نه دي راوستي چې زه دې مرګ نه وروسته کېږم او دا خبره به نه کړو. او غازي په خپل تقریر کې وایي چې را زما وړه خور و هغې ورته وویلې ویل چې د مرګ نه مه هېرېږي. بل یو ملګري یو کلیپس ما کته چې هغه ورته ویل چې ته ډېره بې احتیاطي کې او په هر ځای کې په دې خبرو ته داسې ورځې. نو ویل چې یو کس خو به دا خبرې کوي که نه دا ملک خو دا داسې پرېږدو او که موږ هم دا خبرې نه کوو، زه هم دا خبرې نه کوم، زما په شانتې بل یو ملګری هم دا خبرې نه کوي، نو دا خلک به کور ته نیغ درنه نوځي. نونه دې خولې کم از کم خو منې کړي دي، کور نه خو بچ کړي دي. نو زه یم چې لکه ډېر په مړانه دې سړي سیاست وکړو او د هغه حقانیت او حقګویي د هغې دلیل دا و چې دا جنازه یعنې په لومبي وخت خلکو خو دا یو خبر خوره کړه چې د برین هیمریج شوی دی. دا په تاریخ کې په لومبي ځل ما ولیده چې خلک خبر شو چې عثمان لالا بیمار شو، خلکو بازارونه بند کړه. دا د خلکو مینه وه د حقګویۍ سره د صداقت سره. بیا چې د هسپتال ته ځي نو په دغه وخت کې هم خلکو دا خبره کوله چې دلته فالج اټیک کړی، چا ویل چې اکسیډنټ یې کړی دی. خو هغه هسپتال ته چې تاسو وګورئ په زرګونو مخلوق د بیمارۍ نه چې خبر شي هسپتال ته ورغی. او زه به صرف فریاد هم نه کوم، زه به اوف هم نه کوم، زه به خبر هم نه کوم. نو هلته هم ما دا خبره وکړه چې یاره زه د پښتنو قاتلانو ته صرف دا خبره کوم چې ای زما د سر قاتله، ای زما د سر قاتله په طاقت غره سنګ دله چې ما نه منې دا واوره ستا به هم نشي دا خاوره. او سحر ما په دې عقله باندې یو 2 شعرونه د شهید رور پاکله باندې ولیکل چې د عارف شهید کفن
زوړ شوی نه و، د عارف شهید کفن زوړ شوی نه و، بیا د کړې په پښتون وجود گزار دی. د عارف شهید کفن زوړ شوی نه و، بیا د کړې په پښتون وجود گزار دی. نو لاست اخلاص توره د نور هم تیره کا، لاست اخلاص توره د نور هم تیره کا، نن کستا دی نو سبا له زما وار دی. دی چې کوم دی د پارټۍ مشرانو سینټ ته ولېږه. په سینټ کې ورونو 6 کاله تیر شو. په دې 6 کاله کې ورونو د داسې کارکردګي وکړه چې دی کله هم په یوه مسله چې هغه یو ظلم شوی دی، یو زیاتی شوی دی، په هغې دی خاموش نه دی پاتې شوی. هغه ظلم که په سند کې شوی دی پرې راپاڅېدلی، که هغه ظلم په بلوچستان کې د بلوچو په ایریا کې شوی دی راپاڅېدلی، که هغه په پنجاب کې شوی دی دی راپاڅېدلی دی. او د هغه ظلم په باره کې چې کوم دی د په ټوله سینټ کې اواز اوچت کړی دی او باقاعده رښتیا ویلي دي چې دا سړی د څه نه مړ شو، دا څه چل وشو. ورونو داسې خلک چې نن په هغه دعوه کوي ټول قام، نو دا قامي لیډر و. دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیډر نه و یوازې، دا د ټول پښتانه قام، د ټول وطنونو د مظلومو قومونو د دې ټولو چې کوم دی عثمان خان لیډري کوله او هغه په څه کوله؟ هغه یې ورونو داسې کارنامه ده کړې چې موټروی جوړه کړې ده، یا یې چاله چې کوم دی نو څه ټیکسیان ورکړي دي، یا دا کارونه یې نه دي کړي. هغه په دې خپل کار چې په اسمبلۍ کې هغه کم کار کړی دی، په دې باندې هغه ځان په خلکو پېژندلی په یو دا. نو ورونو دا سړی یو نه هېرېدونکی انسانو. د ده زوی چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې موږ ورته وایو چې بابا ته ډېره بې احتیاطي کې او دا خلک په تا پسې دی او ته دومره رښتیا وایې. نو هغه وایي چې زویا ما ته پته ده چې ما به وجني، خو زه د مرګ نه ویرېږم. ورونو داسې انسان چې هغه ته د دنیا هر یو څیز، هر یو سهولت هغه چې کوم دی وتهیي، خو د هغه په زړه کې د قام غمي، په هغه په زړه کې د ولس غمي. نو داسې خلک په تاریخ کې نه پیدا کیږي. زما په خیال په دې د عثمان خان باندې یوازې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه، په دې باندې د ټول پښتانه، د ټول پښتون قام، د ټولو مظلومو قومونو د دې ملا ماته شوه. هغه اواز چې کوم دی دی غلی که، چې کوم اواز به د دې خلکو دپاره کېده. ورونو زه دا یو خواست کومه چې انشاءالله تعالی عثمان خان دومره قرباني ورکړې ده، دومره خلکو ته د خپل اواز رسولی دی چې انشاءالله په زرګونو نه چې په لکونو انسانان به نن د عثمان خان د زنده‌باد او نن د عثمان خان چې کوم پاتې دغه دی، دغه منزل دی، دغه کوم پاتې جدوجهد دی، دغه کومه لار ده، نو دا به دا خلک چې کوم دی سر ته رسوي. پر چانستا وړې تر ګلتن کې ګلان ولې دی وفا نشتا، ولې دی وفا نشتا، ولې دی وفا نشتا. مرګ ستا پروا نشتا، رحم دې پر چانستا وړې تر ګلتن کې ګلان ولې دی وفا نشتا، ولې دی وفا نشتا، ولې دی وفا نشتا. راشنا گہانتا تر ہر یو انسانتا، راشنا گہانتا تر ہر یو انسانتا، تر ہر یو انسانتا. کام پا گام دی جوڑ کو غم ورکا د خندانشتا، گام پا گام دی جوڑ کو غم ورکا د خندانشتا. ولی دی وفا نشتا، ولی دی وفا نشتا. مرگ ستا پروا نشتا، رحم دی پر چانستا وړې تر ګلتن کې ګلان ولی دی وفا نشتا، ولی دی وفا نشتا، ولی دی وفا نشتا.
ګل رنگ ښایسته ځواني په یو دم راړنګ کړې ګل رنگ ښایسته ځواني په یو دم راړنګ کړې په یو دم راړنګ کړې تا وړي ښایسته د چم مینا او ښکلا نشته تا وړي ښایسته د چم په دې د عمل توفیق مونږ ته راکړي الله زموږ د ورور درجات اوچت کړي الله درجات عالیه کې الله بهترین مقامات په جنت کې جنت فردوس ورته نصیب کړي الله تمام شهدا او درجات اوچت کړي دا کم رونه چې دې زه پر خدای قدم په قدم ورته اجر ورکا الله قدم په قدم ګناه معاف کا قدم په قدم الله درجات اوچت کا ازا کم رور زمونږ خورشید احمد خان ملک صاحب چې کم دا پروګرام کړي تعزیتی الله د دې ورته بهترین بدله ورکا الله د دې ورته بهترین اجر ورکا او الله دا دیرو دا کور او دا زی آباد او خد الله اولر تر قیامت پورې او الله د دوی په کشرانو کې دا صلاحیتونه کې دي الله د دوی مشرانو مخه مشران ډېر خلکو زمون لکه ما لیدلو الله دې دوی درجات موچت کی الله دې دوی قبرونو د نور نه ډکی بلکې دا څومره حاضرین چې زموږ د ټولو مسلمانانو بلکې د حضرت آدم علی نبی صلی الله علیه وسلم نه تر قیامت څومره مسلمانان د کلمې د توحید چې قائل دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين